نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آيات نمبر 14 और 15. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. دیکھیں د منافقینو ذکر دی الله پاک د منافقینو باره کې دا سورة بقره کې دا اړومبي شل آیاتونه چې دي د شل آیاتونو کې د آخري دی الله آیاتونه د منافقینو باره کې دي هغه کې دا دوه آیات دام دي. دیکھیں الله پاک د منافقینو ذکر کوي چې منافقین هغه کسانو چې دي کله ملاقات شو ملاویدل به د ایمان والو سره قالو آمنا دی وایي موږ ایمان راوړی دی ایمان والو سره چې ملاو شو دی وایي موږ ایمان راوړی دی. واذا خلوا الى شیاطینهم او چې کله خپلو او مشرانو سره یو ځای شو شیاطین مراد دلته هغه انسي شیاطین دي چې هغه وسوسې بچي په زړونو دي کې او دوی د ایمان نه راړولو او دوی سره پړک کې وسوسې اچولې وي او دوی ته شیطاني کړو او دوی د ایمان نه راړولو هغه انسي شیاطین مراد دي نه هغه دي هغه مشرانو کې یو مشر شو عبد الله ابن ابي دا رئیس المنافقین او د باره کې ما مخکې مختصر ون ذکر کړو دا عبد الله ابن ابي ابن سلول دا سلول د دنیا نوم دا نه ډیره معزز او عزتمنه ښځه د خضرج قبیله د هغې په نوم باندې ځکه د نوم د په کونیه د هغې سره ځکه یادېږي چې هغه ډیره معتبره ښځه وه او دې په دغه علاقه کې د خپلو قوم سردارو نو دوی د خپلو قبیلې د سردار وټاکو او د اوس لکه د دې په نسبت د خضرجو په نسبت د اوس قبیله لکه وړه وه هغې هم د خپل سردار کړ چې زه به زمونږ هم در باندې امنا وسلمنا زمونږ هم ته سردار شو. د دې دواړو قبیلې په شریکه باندې د مدینې منورې سردار که مشر یې که نو د ده مشره اعلان وشو خو اوس تاجپوشي د ده پاتې وه او تاجپوشي انتظامات یې کېدل چې هغې کې به یو جشن به یو انتظام به کېږي جي او دته به تاج په سریږي د ټول علاقې مشر کېږي به چې په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف وروړه مدینې منورې ته د اوس او د خزرج اکثریت چې کوم دی هغې ایمان وروړه مسلمانان شو او د نبی علیه السلام مبارک پیروکار شو. بس بیا خو نبی علیه السلام مبارک چې په مدینې منوره کې سردار د دواړو جهانو چې موجود و نو بیا د بل چا سرداري پکې چېرته کېدی شو. دم د هوا رخ ته وکتلو دم په هغه وخت کې ایمان راوړه او کلمې وویله چې کله د اسلام غلبه ولیدله او د مسلمانانو غلبه ولیدله نو د وی چې زه راشه چې کفر کوم او دوی سره مقابله کوم خو بیا خرابېږم خو معزز او محترم سړی به دا خلک مې عزت کوي نو زه زما دا ټوله قبیله مسلمان شوې نو زه به مسلمان شم په خولې باندې نو د کلمه وویله او مسلمان شو. چې مسلمان شو نو بیا به د به دا طریقه وه چې دی به بیا د نبي علیه السلام مبارک د جمعې مبارکې په ورځ به چې دوی نبي علیه السلام مبارک کله خطبه ویله نو دی داسې په اوچت ځای باندې مخکې ودرېده او اعلان به وکړو چې ګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبی او پیغمبر دی په تاسو کې موجود دی الله تعالی ډېر تاسو له الله ډېر عزت او اکرام درکړي چې تاسو له الله پاک داسې نبي درکړه نو ګورئ خبردار تاسو هم د نبي علیه السلام مبارک عزت کوئ احترام کوئ اکرام کوئ او د نبي علیه السلام مبارک خبرې منئ دوی چې څه فرمایي هغې باندې هغه منئ او په هغې باندې عمل کوئ. دا دومره پوره شو چې ده به په خولې باندې ګوره دونه ښکلې ښکلې خبرې کولې او ټولې قبیلې قوم ته به یې کولې. نو بیا به د هغې نه پس نبي علیه السلام د جمعې خطبه کوله. بیا داسې وشو چې لکه د احد جهاد چې کله کېده د دې نه مخکې نبي علیه السلام مبارک د احد د غزا نه مخکې صحابه ټول راجمع کړل او مشوره یې کوله چېرې دا پلانینګ یې کوو چېرې د احد د جهاد د دغه هغه ورته کې د احد په نوم خو ځکه نه مشهور شوي خو دویمه جهاد و چې کافر حمله کې را روان دي اراده یې کړې ده او په مکه مکرمې نه کفارو ډلې ټولې راغونډې شوي دي او د بدر هغه چې کوم بدله د هغه اخلي هغې دپاره ټول راغونډ شوي دي او لښکر یې راغونډې کړي دي په مدینه منوره حمله کوي نو موږ به هغې سره څه وکړو. نو مختلفې رایې وې ده پکې دا رایې وکړه چې یاره موږ به مدینه منوره کښېنو او مقابله به کوو لکه څنګه بیا وروسته چې په خندق په وخت کې څنګه شوي وو غزوه خندق کې دا مشوره د په احد په وخت کې ورکړې وه. هغه وخت کې نبي علیه السلام مبارک د نور صحابو په خبره باندې بیا
عمل وکړو او نور صحابه وویل چې نه موږ بار وځو الله میدان ته مقابلې له به بار وځو. نو په هغې باندې بیا مرور شو چې لکه زما خبره خو چا ونه منله. نو دې داسې بانه کړله نورو خو دې د زړه نه کافر و د خو د مسلمانانو برې نه غوښته نو دې نه وته میدان ته. خو دې هغه وخت کې بانه کړله هغه مرګ ورته ویل خبره نه ده منلې. نو 300 کسان سره زیاتو کم د خپل ځان سره ملګري کړي وو. هغې هم د احد جهاد کې حصه وانه غېښته. هغه حصه چې وانه غېښته هغې هم واپس پاتې شو. نو بیا چې کله د هغې نه پس د احد د جهاد نه پس چې کله بیا د جمعې مبارکې روز و دې په بیا دغسې هغه زړه طریقه باندې ډیری ته وختو داسې ډیپې ته وختو اعلان یې کوو چې یاره نبي علیه السلام مبارک په تاسو کې د الله پیغمبر دی خو چې داسې کې خلکو لاوله نو بعضې صحابه ورته پاڅېدل ورته ویې کښېنه کښېنه او خبرې ورته شروع کړلې چې د ستا نفاق ښکاره شوی دی ستا منافقت ښکاره شوی چې ته منافق یې. نو بعد دې بیا پاڅېد روان شو د خلکو په سرونو باندې خپې واړولې لاړ بار ووته او ځان سره ګورېده چې لکه تا ما خو سمې خبرې کولې ما سروانې خبرې خو نه کولې. سیرت محمد بن اسحاق دا واقعه راغستې ده. د ده زوی و هغه ډېر کلک مسلمان و خباب بن عبدالله بن امیه. دا خباب د هغه نوم بیا ورته نبي علیه السلام مبارک عبدالله نوم ورکړی عبدالله بن امیه. ډېر کلک صحابي و ډېر مضبوط ایمان والا و. د بیا بل جهاد دوران کې د بیا څه داسې د مهاجرینو انصارو منځ کې اختلاف راغلی و نو ده پکې بیا خبرې کړې وې هغې کې چې دا خو لکه دا مهاجرین چې دا کمزوري و ذلیل و تاسو عزت والا چې مدینې ته لاړ شو دا ذلیله به د عزت والا لګي شو دا ذلیله به وباسي د مدینې نه. خبرې زوی ته رسېدلې وه. زوی ورته د مدینې منورې نه بهر ولاړ او توره په لاس کړې ورایستې وه د عبدالله بن امیه. توره ورته نیولې وه داسې چې زما د پلار سټ ته نما ورته وي وایي شابه ته ووایه چې زه ذلیل یم او دغه د مهاجرین چې کوم دي چې کوم د مدینې منورې نه مکې معظمې نه هجرت کړی دلته راغلي دي دا عزت والا دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم عزت والا دی او زه ذلیل یم دا ووایه که سټ ته په توره باندې وامه. نو ده بیا هغه وخت کې ووي چې زه ذلیل یم نو هله هغې بیا چې کوم دی زوی پرېښوده. بیا چې کله دی وفات شه دقه زوی نبي علیه السلام مبارک له راغی چونکې هغه د کلک مسلمان و نو او پیغمبر اسلام باندې ګران و. نبي علیه السلام مبارک له راغی نو ورته ویې چې قربان زما پلار مړ دی او دا کرته مبارک که به تاسو ما له راکړې دی نه به هغې ته کمیس جوړ کړم. بل دا ده چې هغې به جنازه به تاسو کوئ. نبي علیه السلام مبارک له خپله کرته مبارکه ورکړه ده هغې نه به له کفن وکړو او بیا نبي علیه السلام مبارک خپله باندې هغې سره له حد تم کشي وو او نبي علیه السلام مبارک جنازه هم نبي علیه السلام مبارک وکړله. جنازې ته مخ کېده نو عمر صاحب لږ خفه شه په دې باندې. عمر صاحب ورته ویل چې قربان د منافقت ښکاره و تاسو په دې جنازه کوئ. بس نبي علیه السلام مبارک لکه د زوی د خاطره غزوي زړه دپاره کې نبي اسلام ته هم پته وه چې الله یې نه بخي. بلکې عمر صاحب ته بیا هم ویل چې یاره الله پاک ماله وایي چې که ته پرې استغفار وکړې او که ونه کړې نو ما ته اختیار دی یو قسم نه دی کې نو زه به پرې وکړم خیر دی او الله وایي که یو پرې نه پرې زیات استغفار ووایه نو هم به زه نه بخم نو ما کوم په زیاتو بخښنه ما به د یو نه زیات ورله ویلي ځکه چې رحمت العالمین الله نبي رسول مبارک خو رحمت العالمین د هغې خو رحمت المسلمین نو د هغې زړه مبارک خو بل شانتې و. نو دا رئیس المنافقین د دې منافقینو مشر دی عبدالله ابن امیه. نو دا شیاطین هم دغه خلک دي دا د دې مشرانو د منافقینو. نو اذا خلوا الى شیاطینهم د منافقین به چې کله دغه خپل مشران له لکه دغه عبدالله ابن امیه ته دې ډله ته د مشران ته به کله ورلل نقالو دي ته انا معکم مونږ ستاسو ملګري یو انما نحن مستهزئون مونږ خو هغې پورې ټوکې کوو هسې مسلمانانو پورې. الله یستهزئ بهم الله به سزا ورکړي دي له دغې ټوکو. الله دې پورې ټوکې کوي نه الله چا پورې ټوکې نه کوي خو الله د الله ټوکې د الله سزا ده چې الله د خلکو د خندا کړي. ويمدهم في طغيانهم يعمهون او دی کی زیاتی کی ډوبي کی په سرکشۍ د دې کې چې دی پکې دي چې دی پکې سرکشۍ کې دي هغې کې نور هم خدای پاک ډوب کړي نور هم پکې زیات کړي په دغه خپله بهکاوه کې په دغه خپله سرکشۍ کې الله پاک نور هم زیات کړي نور یې پکې ور ډوب کړي سرکشي سیوا کړي الله پاک. دا دی هغه سزا ده او دا دی هغه استهزاء ده چې الله پاک دی له ورکړي سزا د هغې. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا پکې چې دوی ملو شي د ایمان والو سره نو دوی وایي چې موږ ایمان وړی دی. وإذا خلوا إلى شیاطینهم کله چې خپلو ملګرو سره ملو شي مشرانو سره ملو شي
قالوا وای دی انما کوم موږ تاسو ملګری یو انما نحن مستهزئون موږ هغې پورې خندا کو ټوکې پورې کوو الله یستهزئ بهم الله به دې له سزا ورکړي د ټوکو الله دې په ټوکو کوي الله به دې له ټوکو سزا ورکړي ویمدهم فی طغیانهم اوږده به کې په سرکشۍ دي قیامهم چې دې پکې دي پکې په سرکشۍ کې دي پراته دي هغې کې به دې الله پاک نور هم سیوا کړي وما علینا الا البلاغ